نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله المولانا العظيم. عزتمندو اوه پښتنې یا اوه سوالونه دي او د هغې په عجیب انداز باندې ځوابونه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمتا واسعه چې موږ تاسو د هغې په مذهب یا د هغې پیروان یو، فروعي مسایلو کې فقه کې موږ د هغې تابعداري کوو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو کس راغی، اوه پښتنې ځینې وکړې او د اوه پښتنو دې ځواب ورکړ. امام صاحب ته الله پاک لوی علم ورکړی و، لوی فقاهت، لوی پوهه په دین کې ورکړی و. نو اوه پښتنې اول دا دي، ورته یې هغه څوک دی چې بغیر دلدلو نه شهیدي کو. کوي چا چې شهیدي کړي ګواهي کړي هغه سړی د مقاب دلدل یې بیا څه شهیدي کړي، دلدلو نه بغیر شهیدي کو. دا څوک دی؟ دویم هغه دی چې د یهودو او د نصاراو د خبرو تصدیق کو، چې یهودو څه ویلي دي چې دا خبره رښتونې ده او چې نصارا څه ویلي دي چې دا خبره رښتونې ده. دریم د الله تعالی د رحمت نه تښتي. څلورم یې مردود خواروب کو. پنځمه پوښتنه دا چې د څه طرف ته چې الله پاک بلل ورکو دیغ نه دی بې پروا ده. شپږمه خبره ده چې الله تعالی د کوم شي نه ویرول کو دی دیغ نه نه ویری شي. اومه خبره ده چې دی فتنې خوښوي. دا څوک دی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وویله چې دا مؤمن دی، صحیح مسلمان دی. اوس وګورئ د امام صاحب په جواب کې چې د موږ تاسو صحیح مسلمان تو با صحیح دو کنه، کامل مسلمان صحیح مسلمان یا کامل مؤمن صحیح مؤمن کې به دا و خبره و وړوي بغیر دلدلو به گواهی شهیدی کو، د یهودو د نصارا خبره تصدیق وکړو، الله رحمت نه منډه وایي، مردود فاروقم کو او څه طرف ته چلا بلل کو یغنه بے پرواوی، کوم شي نه چلاوی روي یغنه بے پرواوی، یغنه ویره نه کو فتنه خوشوي. نو سړی پاکل کې دا خبره نه څنګه دي. نه امام ابو حنیفه ورته و چې دا ولې پښتنه جواب دادای چې بلدن شهیدی کو، وای مسلمانو الله نه دلدلای، جنت یې نه دلدلای، دوزخ یې نه دلدلای، و یؤمنون بالغیب. مستسټل په دې گوايو کنه چې الله شاده. اوس په منځ کې مسوول هر یو تاسو په منځ کې ویل تحیت لله کې مسوول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. گواہی کوم شهیدی کوم چې الله یو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول الله، نه الله لیدلای او نه پیغمبر لیدلای، بغیر د دل نه دا گواہی کوو. دا صحیح مسلمان اوله نقش. دویمه خبره چې تو چې د يهودو خبره تصدیق کو. قران کې يهود ویلي دي چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يهود وی چې د نصارا په صحیح دین نه دي. د خبره مشته تصدیق کنه. مسلمان چې صحیح مسلمان وي اب دا وی چې هو نصارا په صحیح دین باندې نه دي. د يهودو د خبره تصدیق کو چې يهود وی چې نصارا په صحیح دین نه دي. موږ یې صحیح دا خبره درشتنی ده. وکالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارا بیا ویل چې يهود په صحیح دین باندې نه دي. موږ د نصارا د خبره تصدیق کوو. نه يهود په صحیح دین دي، نه نصارا په صحیح دین دي. صحیح دین اسلام. دا دوه خبره زو. درېم چې تو سوال وکړي چې د الله د رحمت نه تښتي. بارون چې کله ورېږي دا د الله رحمت ته هغه مسلمان منډه وای. موږ څه منډه وای سار چا ترمس. دم دغه بده خبره نه ده. وای څلورمه پښتنه تو دا وکړه چې دای مردود فاروق ریزه فاینه کو دغه سی خوري. د مویي بغیر د ذکر کول نه خوړل صحیح. څومره خارج ملکو کې میون خلک نسی مویای خللونه شي. هغه د نبی علی السلام یې دوی مردود خوړل حلال دي. یو یغه کې شایدا مویای دی د مویي غوښه بغیر د ذبح نه دغه حلال ده. کنه انداز خو حیوان مړ شي چرګا او ځا او غوچ دغه سمړا شي خو مردود شي خوړل جایز نه دي. میا چې دغه څه وبونه روکو رښې دې مړ شي نه یې خوړل راوړي. پنځمه ته پښتنه وکړه چې الله تعالی کوم طرف تر بلل کو یو سری دومره دی رغبت نیوي. قران کې الله پاک تشته بلل کو. الله پاک فرمایي والله يدعو الى دار السلام. الله پاک خپل بندګون جنت طرف تر بولی چې نو می سلام ده. جنتونه وته یا وته دروازې دي د هر یو بل نوم هم دی. جنت المأوا ده، جنت النعیم ده، جنت الفردوس ده، سلام ده وغیرہ.
نو هر جنت ته سلام لیکل شي. جنت طرف ته مسلمان ورغولي. خدای پاک سوی والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء. چاته خوشوي هغه ته هدایت وای. خو صحیح مسلمان چې وي کامل مؤمن هغه جنت طرف ته دومره رغبت نه وي، مینه نه وي لکه د الله رضا. دا په مشتوس کې بلش کمزوري ده. د الله طرف ته به ډېر رغبت وي، ډېر داسې چې الله تعالی روزي شي څه چې روزي شي چې جنت هم د هر څه دي، او چې الله د ناراضي چې خو نه جنت شته نه تشته. نو د صحیح مسلمان د علمانو شنادو چې د جنت په ځای باندې د الله رضا ډېره خوشوي، الله سره به رغبت دي. وایي شپږمه پښتنه ته دا وکړه چې الله تعالی د کوم شي نه ویروي نو دای دی هغه نه دومره نه ویریږي. وای هغه هم دا چې الله پاک موږ چا نه ویروي؟ جهنم نه. الله وی ته څو ویریږي دی ور نه اسخ ور نه د جهنم سخ ور هغه نه ته څو ویریږي. دا الله پاک قران کې مستویلی موږ ویروي الله پاک. الله وی ته جهنم نه وډارش. وای خو کامل مؤمن چې وی هغه نه به د جهنم نه دومره ویره نه وی لکه د الله د نارضتیا نه. خو موږ چې موږ کوو په دې خاطر کوو چې الله نه ناراض نشي. نو صحیح مسلمان سره به د الله خفه کول دا ورته ګرون وي، دا ورته مشکل وي تر جهنم نه. وای اومه خبره ته وکړه چې هغه کس چې هغه څه کوي فتنه خوشوي. قران کې الله پاک فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. تاسو مولونه او بچیون دای تاسو پر فتنه دو دم په امتحان کې چي موږ د خپل بالو باش د کور د اهل عیال لپاره د پیسو لپاره څومره نه حق نه حقونه ظلمونه کو غلا کو دوکا کو درویخ کو قسم خورو د بل زلخه پکوو او نور ډېر رشوتونه ورکوو وغیرہ. دا څه د پرکو دا خو د خپل کور اهل عیالو د مال لپاره. ځکه الله وی انما اموالکم اولادکم فتنه. تاسو مولونه او تاسو بالو باغ دای تاسو پر فتنه ده دم په امتحان کې چوي. وای مسلمان دې سره مینا ډېر لري او رښتیا خبره دې سره مینم لرو. دا د وچ خبرو جواب ورکا الله پاک دې ته پرست ورکړه. وکړه چې الله پاک صحیح مسلمان ته کله د الله سره تعلق ډېر جوړ شي او د الله د دین د پردای کور کو دی الله پاک د خپل علم نه علم ورکوي او خلق الله دین طرف تر بولی، خلق الله دین طرف تر دعوت کوي. بیا الله پاک د خپل علم نه علم ورکوي، د خپل حکمت نه حکمت ورکوي. الله پاک ته مستستم د دین په خبرو کې پویر نصیب کو. الله پاک ته مستس کو د صفات صحیح معنا سره پیدا کو. دغه ځنه نشانه ذکر شولې نو الله پاک موږ جنت طرف ته بولی. خو تر ټولو نه مهمه د الله رضا کول. الله موږ جهنم نه ویروي خو موږ د الله پاک خفا کول هغه موږ ته ډېر ګرون شي چې یاره الله تو خفا نه کو. د الله خفا کول د الله په حکم متونه باندې کیږي او د الله خوشول د الله حکمونه په ځای کول باندې کیږي. الله پاک ته موږ ته د الله حکمونه په ځای کول امر نصیب کو ولا د جنت امر نصیب کو. په دنیا کې څلور شي نه ډېر یو دا وای صفات یې ډېر کې دي څلور شي نو الله ډېر صفات کوي، محمد صلی الله علیه وسلم ډېر صفات کوي، دین ډېر صفات کوي، جنت صفات کوي. ټول ورځ صفاتونه بیانوي. څلور شي نه ټول ورځ غیبت ټول ورځ دي جهنم ډېر غیبت کوي. دی ور الله ډېر غیبت کوي. قرآن شیطان ډېر غیبت کوي. قرآن کې الله غیبت کوي آی بي بیان کوي. او بل د نفس ډېر غیبت بیانوي، بل د دنیا په دې څلور شي نه څه شي کوي غیبت ډېر بیانوي. الله پاک ته مستسقا توفیق نصیب. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله. شيء شيء شيء